امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات وای کتا هم شرک وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د شرک تصور نشي کېدی ځکه هغه دنیا ته تشریف راوړی دی قاطع شرک او بدعت دی د دنیا نه شرک او بدعات او رسومات او خرافات او دور جاهلیت هغه مراسم د دې ختمولو لپاره رب کائنات خپل آخري پیغمبر را لګل دی هغه نه د شرک تصور هم نشي کېدی دا سره موږ او تاسو اورولو لپاره چې کله د الله محبوب پیغمبر په حواله سره دومره سخت حکم دی نو بیا د عام او انسانانو په باره کې وسومره سختي وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم دین مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ دا اغو خلقو چکم پا اسلام کی گروپ بندی او تفرقہ بازی کئی دا غی مذمت بیان فرمائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ارشاد فرمائل چستا دا خلق سرا حس تعلق نشتوی بیا اللہ تبارک و تعالی دا فرمائل چچا یو نیکی روڑا زان سرا نیک عملی کو او بیا دا اغا نیک عمل حفاظت یو کو تر دې پوری چې دته مرګ راغی تر مرګ پوری هغه نیک عمل محفوظ وساتلو او ځان سره میدان محشر ته روړو نو دیوی نیکی په عوض کې الله جل شانه ودتا لس نیکیانې ورکي او مشکل ترین خبره دا ده چې نیک عمل نه بعد هغه محفوظ ځان سره ساتل او داغه حفاظت کول تر مرګ پوری با حفاظت هغه د دنیا نه وړل دا ډیره مشکله مرحله ده او مشکله مسله ده الله رب کائنات د رحمتونو د نازلولو انتها کړی دا په خپل بندگانو باندې چې یو نه کی په لسچند باندې ورکی یو نیکی په لسچند باندې قبلې خو په شرط دي چې هغه نیکی حفاظت وکړي د شیطان د شر نه د نفس د شر نه او با حفاظت د مرګ سره هغه نیکی ځان سره دنیا نه ویسي ځکه و فرمایل چې چا ځان سره نیکی روړه یو نیکی په عوض باندې لسچند اجر او ثواب ورکوم او چا دغه شان ګناه وکړه او هغه گناه نه بعد توبه ونوستا او هغه گناه سره د دنیا نه لاړه نو داغي جزاء یعنی داغي سزا به داغي مطابق وي الله جل شانه د خپل رحمت په توفیل باندې نیکی او خګړه او حسنات لسچند زیاتې او گناه هغه زیاتې نه بلکې د ګناه مطابق سزا ورکړي دا د الله جل شانه رحمت دی او نننه چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې رب کائنات خپل حبیب کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دوی ته وایا چې زه رسیدلیم رسولیم رب خپل نیغ لارې ته صراط مستقیم ته چې هغه ډېر پوخ او کلک دین دی ملت د ابراهیم علیه السلام دی چې هغه په توحید باندې کلکو
نیم زد مشرکانو نه. قلت ورته ویا انني هداني یقینا زر سولیم ربي رب خپل الى صراط مستقیم لار نغتا دینا قیما چې دین پوخ دے ملت ابراهیم چې ملت ابراهیم علیہ السلام دے حنیفا چې کلکو توحید باندې وما كان من المشرکین نو دي د مشرکانو نا انني هداني ربي یقینا زر رسول رب خپل الى صراط مستقیم لار نغتا اغلارا چې کوم موږ تاسو د هر منځ نه بعد او په هر منځ کې د هر منځ په هر رکعت کې د الله سبحانه وتعالى نه سوال کو اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته نه غلار اوخی صراط الذين انعمت عليهم لا رضا کسانو چې تابان چا باندې انعام کړي دي اغه منعم عليهم خلق چې چا باندې د الله سبحانه وتعالى رحمتونه شوي دي د اغه صراط مستقیم سوال مونږ کو د الله جل شانه نا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرا رب خپل دغه صراط مستقیم ته رسول دي. صراط مستقیم څه شی دی؟ دینا قیما چې دین پوخ دی ملت ابراهیم حنیفا ملت د ابراهیم علیه السلام چې کلک و په توحید باندې. دین حنیف څه ته وایي؟ دین حنیف یعنی بالکل ایغ نیغ پاغي کې هیڅ قسمه د شرک شایبه اغنی. ځکه چې کله انسان د عقیده توحید نه هټو شي ذره برابر هم د شرک شایبه پکې پیدا شي نو د انسان ټول اعمال ورسره ضایع کیږي. رب کائنات خپل حبیب کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای اصل اورول مونږ او تاسو ته مقصود دی ځکه نبی او پیغمبر معصوم عن الخطا وي هغه د ګناه طرف ته تلی نشي. رب کائنات براه راست دا رهنمایي کوي. دا صرف مونږ او تاسو ته او قیامت پر راتلون کې انسانانو ته اورول مقصود دی. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك زما محبوب پیغمبر تا ته وحی کړی دی تا نه مخکینی پیغمبرانو ته دا وحی کړی دی لئن اشرکت کچریتا هم شرک وکړه لا يحبطن عملك نو خامخا ضایع شي عملونه استا ولا تكونن من الخاسرين او تبشي د نقصان مندونکو نه. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات وی کتا هم شرک وکړه د نبی رسول الله والسلام نه د شرک تصور نشي کېدی ځکه هغه دنیا ته تشریف راوړی دی قاطع شرک او بدعت دی. د دنیا نه شرک او بدعات او رسومات او خرافات او دور جاهلیت هغه مراسم د دې ختمولو لپاره رب کائنات خپل آخري پیغمبر را لګل دی. هغه نه د شرک تصور نشي کېدی. دا صرف موږ او تاسو اورولو لپاره چې کله د الله محبوب پیغمبر په حواله سره دومره سخت حکم دی نو بیا د عام او انسانانو په باره کې وسومره سختی وي. نو لہذا دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا ما رب کائنات صراط مستقیم خودل دی. صراط مستقیم څه شی دی؟ کلک دین دی د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه کلک و په توحید باندې. نو عقیده توحید باندې کلک اوسېدل چې هیڅ قسمه د شرک شایبه پکې نه وي او عقیده توحید دی ته وی چې تمام غیر الله رد کول او تمام د شرک چې څومره اقسام دی پاغي باندې رد کول د رب کائنات د توحید پرچار کول دی ته وی عقیده توحید. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید دی ته وی چې د یو رب راضي کولو د پاره ټول جهان ناراضه کی د یو رب خوشالولو د پاره ټول مخلوق ناراضه کی دی ته وی عقیده توحید.
دا نه چې د الله تبارک وتعالى د حکم ماتولو دپاره د خپل برادری خیال وساتم، د رب کائنات حکم ماتولو دپاره د عزیز تربور خیال وساتم، او د الله حکم ماتولو دپاره خپل خپلوانو خیال وساتم. یو طرف ته د الله حکم ماتیږي او بل طرف ته زما رسم و رواج ماتیږي. هلته کې یاره څوک د خلک به څه وایي، به یې په دې غم کې، په دې ښادي کې، په دې موقع باندې د الله جل شانه دا حکم دی تا ته، نو وایي چې یاره ستاسو خبره ټیک ده، خو دا خلک به څه وایي. دا افرأیت من اتخذ الهه هواه، رب کائنات وایي زما محبوب پیغمبر هغه کس تا کتل چې خپل نفس نه معبود جوړ کړی دی. دا د نفس نه معبود جوړول دی. یو طرف ته د نفس خواهش وي، یو طرف ته د معاشرې د پیغور یروي، یو طرف ته د خاندان د پیغور یروي، او بل طرف ته د الله رب العالمین حکم وي. نو چې کم کس د الله جل شانه حکم ماتي او دی د معاشرې پر رسم و رواج باندې عمل کوي، د خلکو د پیغور یری نه یریږي، نو دې ته عقیده توحید نه وي. دا اصل خپل ځان ته دوکه ورکول دي. ځکه الله رب کائنات فرمای قلت ورته انني هداني، یقینا زه رسول یم ربي رب خپل الى صراط مستقیم، لارې نه غتا، دینا قیما چې دین پوخ دی، ملت ابراهیم چې ملت د ابراهیم علیه السلام دی، حنیفا چې کلک و په توحید باندې، وما كان من المشرکین، نو د مشرکانو نه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.